السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. څنګه چې ټولو ملګرو ته معلومه ده زه دوبۍ ته راغلی یم. زما دوه درې ورځې سټې ده د خپل ملګرو سره دلته ګرځو، چکرې هم لګو. مونږ دا سوچ وکړو، دا فیصله مو وکړه کوم ملګري چې زمونږ په دوبۍ کې دي، ابوظبي کې دي، کوم زمونږ دغه پښتانه وروڼه دي چې څوک چې زمونږ پہچان دی، نو نن انشاءالله د جمعې مونځ مو کو او دغه سټیټس به تاسو کتلي. غنتوت کیمپ ته هارون بھائی، غنتوت کې اشوش کیمپ غنتوت اشوش کیمپ آی تھنک چې ابوظبي سره راځي. اوس په لاره باندې موږ د روان یو. په دې سکرین باندې ما نمبر هم شیر کړی دی، په هغې باندې تاسو رابطه کوئ. څومره چې زما پښتانه ملګري دي، څومره چې په زګي کې دي، یا څومره چې په دوبۍ شارجه کې دي، انشاءالله موږ به دغه زګي ته ځو، دغه دوه درې ګنټې دغه خپلو پښتنو سره تېرو. زموږ سره زموږ درانه ملګري ناست دي، زما خوا ته زما نږدې ملګری سید هارون شاه ورور ناست دی. هارون بھائی، د ګیدرینګ باره کې څه د پښتنو راغونډېږو نن موږ د پښتنو دپاره چې وګورو د هغوی مسایل دلته په اماراتو کې څه دي. یو خپل د پښتنو یو غونډه ده، ډسکشن به کوو په خپلو د پښتنو په حالات دي، دوی په څه حالاتو کې دي. نو د هغې باره کې زموږ یو غونډه ده انشاءالله. تاسو تپاس دی چې څوک په دې کې موږ ته شراکت کوي. نو موږ سره په اشوش کې غنتوت کې تاسو هلته راتلی شئ. نمبر هم موږ شیر کړی دی په پیج باندې. نو که تاسو غواړئ په هغې باندې رابطه وکړئ د لوکیشن لپاره. زموږ سره نور ملګري هم ناست دي، سجاد بھائی هم ناست دی. دا موبایل به سجاد بھائی ته لږ فارورډ کړو، سجاد بھائی لوکیشن وغیره یو دوه درې خبرې. السلام علیکم. طاهر خان راغلی دوبۍ ته او موږ روان یو اشوش کیمپ ته، غنتوت ته. نو هلته کې نور ملګري هم راغونډ شوي دي، د هغوی سره ملاقاتونه کوو. زموږ سره ډسټرکټ ناظم مردان احتشام خان ناست دی، تاسو د هغوی سره هم خبرې کولی شئ. احتشام خان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ته الله لم شکریه ادا کوو د سجاد بھائی، زموږ چې نور څونه ټول ملګري دي، نو د دوی هارون بھائی، عمران بھائی، انجینیر صاحب، محمد علي بھائی، دغه شان څنګه چې ما د ملګري وویل چې یاره هم ځو د خپلو ملګرو خواله، دوی سره کینو، د دوی مسلې مسایل واورو، دوی ته چې دلته کوم مسایل دي چې د هغې څه مسایل دي چې د هغې مونږ ته زموږ په نوټس کې راولي. او انشاءالله تعالی مونږ خو صرف دا ده چې یاره دوبۍ ده، دلته چې کوم دی نو زمونږ به دونه نه څه اپروچ ته نه څه دغه شته، خو البته مونږ تر د خپل امبیسي چې کوم دی نو د خپلو دلته چې زمونږ کوم مزدورکار وروڼه دي، نو انشاءالله تعالی د هغوی خبره به چې کوم دی نو خپلو مشرانو ته رسوو چې هغوی ته څه مسایل دي چې په هغې باندې خو پوره طریقې سره کاروایي وشي د خیره سره. او انشاءالله لږ ټایم کې به چې کوم دی نو هغه دغه ته ورسو، کوم کیمپ چې دي زموږ د وروڼو، نو انشاءالله هغې ته به ورسو. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر، ټیک ټاک، صحت مو ښه دی؟ ښه دی، شکر دی، خیر دی. موږ خو د اشوش کیمپ ته در روان یو غنتوت کې، اول ته بیا دوه درې ګنټې به ایسار یو. ښه، اشوش ته در روان، اشوش کیمپ دی په غنتوت کې. بس موږ به هلته اشوش ته به ځو، نو اشوش کیمپ ته. واتساپ شته دی نمبر چې زه لوکیشن ته راسم کېږي. نو چا نه تپوس وکړه که نه، موږ ته خو لوکیشن نه معلومېږي پخپله. واتساپ نمبر دې نشته؟ نه، واتساپ نه، دا نمبر باندې واتساپ شته دی. د دغه نمبر واتساپ دی؟ او ښه، بس صحیح دی، زه مسیج درته کوم چې ښه جي. نو دغه کیمپ ته د روان یو، د دغې خپلو پښتنو خوا ته. مقصد د دغې درتګ دغه دی که کوم ملګري څه مشکلاتو کې وي، نو سوشل میډیا زموږ سره دا پلیټفارم دی، بالکل په دې باندې مونږ هغه ستونزې ښودی شو ګورنمنټ وخت ته. نو ټولو ملګرو ته درخواست دی، بیا به ګیله م نه کوئ، بھئی زما مینوال چې ویل الله دوبۍ ته راشئ، مونږ دغه غږ مې درته وکړو، زګې مې ته وښو، فون نمبر مې ته هم درکړو، نو راځئ زه هم دغلته کې انتظار کوم. ډېره مننه.